ماشاءالله په پېښور کې په جی ایچ کیو نه غیر چاپېره د پښتنو یینې څنګه رڼاګانې کوي یاره داسې ښایسته ښایسته رڼاګانې کوي دا د قبایلو یینې دي ښه دا تاسو ته لیټونه ښکاري خو دا لیټونه نه دي دا د قبایلو یینې دي او پېښوره چې کوم دی او اسلام آباد او پنجاب او دا خواوشا چې کومه د پوجانو سرکاري اډې دي دا یې د پښتنو په وینو باندې سجاو کړی دي او دلته هغه دلګان هغه بړواګان راپاڅولي دي چې څوک د 14 اګست نارې وایي چا جنډه راوچته کړې ده څوک وایي زما د ښځې واده دی او څوک وایي زما د خور واده دی او څوک وایي زما د مور واده دی ای دلالانو ای بې غیرتو ای شرمېدلو ای کونیانو ستاسو د بېزتۍ څوک پکې جړاګان ګډوي څوک پکې ښځې ګډوي چا به پکې بېګا نور څه کړي ای دلګانو کونیانو الله تعالی په شرمونو باندې وشرموه په تاسو خو هسې مرانه ده خو په دې بېوسه پښتنو هم دسه ورانه کړه په دې بېوسه قبایلو باندې ورانه کړه په موږ باندې ورانه کړه تاسو خو دلګان یئ تاسو خو عزتونه بېللي دي تاسو خو پښتو بېللې ده تاسو خو غیرت بېللی دی خو په دې بېوسه پښتنو باندې ورانه کړه نن لاړ شئ د باجوړ او د وزیرستان د پښتونخوا حالات وګورئ خویندې میندې سرتورې په روډونو باندې ناستې دي په څه شي پسې ناستې دي امن نشته د کورونو نه بېدرکه کړي دي د په روډونو باندې ناست دي ماشومان دغه شانته کې د باجوړ ماشومان قسم په خدای د وخت په روټۍ پسې خلک اریان دی کونیان 14 اګست یې مناوئ کونیان د پاکستان په 14 اګستو کې مصروفه دي ښځې م وله راولئ کونیانو ښځې م وله راولئ او ښځې م پرې وغئ داسې نه کېږي کورونو ته یې ننباسئ ستاسو په ښځو له وړې ومنډم یا ستاسو ښځې نه دې پاکستان څه وغیم پاکستان کې تاسو ته څه شي ازادي تاسو ته څه شي ازادي ده تاسو ته امن دی تاسو ته تعلیم دی تاسو ته اسپتال دی تاسو ته روزګار دی پاکستان کې څه شی تاسو ته رسې سهولت دی خدای م کور ورکړه چې تاسو ازادي مناوهئ ذلیله یئ په بازارونو کې م ریړې لګول دي د مچان هم په خولو کې ننوځي دا ستاسو ازادي ده وطن داسې لکه دا چې دی ای خدای م کور او نغری وران کا چې دا څنګه شرمېدلي یئ که نه الله تعالی م دقه شانته کې م خدای ذلیله او رسوا کا خدای م دقه شانته کې په شرمونو باندې وشرمېږه او خدای م دغه شانته کې وپېژنئ پښتنو دا د پاکستان اخرنی 14 اګست وګڼئ چې دا د پاکستان اخرنی 14 اګست او خپل دشمنان پکې وګورئ چې کم د جرګو خلک دی کم د مرکو خلک دی چام زمونږ د وطن په خرڅ کې زمونږ د خویندو د پلو سودا کړې د خپل دشمنان وپېژنئ دقه خلک دا د علاقې امپیز مینز دا ناظمان دا تور واسکټونه یې اغوستي دا خړې ککرۍ بې غیرتو نیولي دقه خلک زمونږ د وطن دشمنان دی او پولیس جزان خو پرېږده چې پکې مري غیرت خو پکې شته نه چې غیرت پکې راشي او دا ټوپک ورته ورګزار کړي دا ټوپک دې هم د ښځې په کوسو منډه دا وسله دې هم د ښځې په کوسو منډه ما وجنې زما سر له ناستې دلته ته خو زما محافظ یې چې ته ځان نشې ساتلی ته به ما څه وساتې او ته م راپاڅېدلی جشن آزادی و پاکستان زنده باد کور او نغر عمران شاء الله تعالی م ښه ذلیله او رسوا کا لکه دا څنګه چې ذلیله